عبید ملیار صاحب ډېر خلک دا هغه کوي که نه چې دا شیعه سني جګړه دی مذهبي جنګ دی او ډېر خلک یې چې نه دی مطلب ځمکو په سر جګړه دی په دې باندې تاسو نظر واچوئ ځکه چې موږ ته خپله ځاني پته نشته دی چې دا جنګ د څه د وجې نه شروع شوی دی اصل جنګ د څه وجې نه کېږي جنګ چې شروع کېږي وجه څه کېدای شي دا ځمکو جګړه خو داسې ولګه پړه چمکني مسوزي جنګ و یو وخت یې تېر شو فیصله وشو صحیح او همداسې لکه اپر کوئی اکثریت د اهل تشي دي هغوی منځ امن امون دی که نه جی خو دلته سیمو علاقه یوه وړه علاقه دی چې هغې ته بشاره ویلی شي بور مسله هغه ځای نه پورته کېږي نو هغه ځای کې مقصد خبره دومره کورمه پر امن وي هلته ځمکې جګړه شوه اصل مقصد دغه د ځمکو جګړه نه دی یو چا وجود نه تسلیمیږي هغې علاقې کې صحیح عدم برداشت یوه ماده موجوده دی لکه پړه چې نور خال ډسپلی شول همداسې واړه کلي چې کوم ډسپلی شول اصل کې که ځمکو جګړه وای هغې یو حال شته مقصد خبره جرګه شته کاغذات مول هر څه موجود دي دواړه پریکه په دغه شي خبر دي که بیا د ځمکو جګړې وای نو بیا خو مو دا ځمکې به مونې مو بیا دلته په سوو کلو زندګي وي داسې پر امن څه تېروله خو یو څه داسې یو څه سازش په تحت یو چا وجود نه تسلیمیږي هغه ځای کې یو څه پلان روان دی